الرحمن الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. انعام مومن امن اصلاحي کمیټې سینیئر نائب صدر، زمونږ د پولیس سره په دې خبرو کې ټیک ټاک همدردي ده. دا کم کار چې شوی دی منګه خواجه سراو خلاف نه یي، خو خلاف د دې خبرې او د هغه خواجه سراوي چې کم خواجه سرا په دې معاشره کې ګندګيري ایس جیسه نشه او دا کمې غلطي پالیسۍ دي د هغه خواجه سراو چې هلکان هغه هلکان چې د کورونه پیسې پټي کي، هغه هلکان چې انډر پلیو کې د دې جلاګانو په ګریپ کې ګیر دي. لہذا منګه د خپل کې پی پولیس یو داسې پولیس دی چې هغه یو عملی یو مطلب یو کار کول کوله پولیس دی. نو زه درخواست کوم خپل اعلی افسرانو ته چې څنګه خواجه سرا د خپل خواجه سراو دپاره روډ بندولی شي، نو موږ د خپل نډر پولیس، نران پښتانه او عزتدار پولیس چې کوم دي او زمونږ افسران چې کوم دي د هغې دپاره به موږ روزو روډونه بندو، ښه ټیک ټاک به بندو چې خواجه سراو کې دا 2 نمبر خواجه سرا ختم شي او زمونږ بچي زمونږ معاشره د دې ناظور نه ختم شي. لہذا موږ خپل ډي پي او ته ډي آی جي ته دا یو درخواست کوو د میډیا په ذریعه باندې، او دې نه بعد به موږ پاسو د امن اصلاحي کمیټۍ زمونږ صدر صاحب، سیکرټري صاحب، زمونږ نوره کیبینټ ملګري چې کوم دي، موږ به یو درخواست لیکو. یو درخواست به هغه داسې لیکو چې په هغې کې موږ لیکو چې زمونږ پولیس چې کوم دي زمونږ پولیس ته ریسپیکټ نه کتلی کېږي. هغه درخواست به آی جي نه والا، ډي آی جي، ایس پي او ډي پي او صاحب پورې موږ د هغې ټرین چلو چې زمونږ د پولیسو احترام وکړی شي او هغې ته عزت په سترګو وکتل شي. نو دا خبره یو ځل بیا کول غواړم، لکه څنګه چې خواجه سرا راپاځي او د 2 نمبر خواجه سراو دپاره روډ بندوي، نو موږ به د خپل نرانو پولیسو دپاره راپاځو او روډونه وبندو. مسله څه ده؟ مسله صرف دومره ده چې داود خان راولګېده او په دې په بیار باندې ملزمان نیول نه بعد دی راغلل او دا 2 نمبر خواجه سرا ودرېدل او دې ته ویل چې زمونږ مخکې دا راوباسه چې دی موږ مخکې راوباسه او دی باندې تشدد وکړه، دی ووخه چې موږ د دې نه ویډیو وکړو. نو داود خان دې ته درخواست وکړو چې مهرباني وکړئ، دا په قانون کې نشته دی چې زه دې راوباسم او دی باندې تشدد وکړم، دی ووخم، دی ټارچر کړم او تاسو دې ویډیو وکړئ. نو د هغې برعکس دا 2 نمبر خواجه سرا چې کوم د دې مردان بدماشان جوړ شوي دي، هغې راولګېد په تاڼه کې دوړ پوړ وکړو او دا کم خلک چې کم زمونږ مرزا صاحب و د هغه نه ګل وشلېده، د هغه کپړې وشلېدې، د هغه وردۍ وشلېده. په دې وردۍ ته موږ سلام کوو، په دې وردۍ باندې موږ خپل بچي غلارو، په دې وردۍ باندې موږ د ایس جیسه ناسور نشو خلک یارو او دې رالګي دغه وردۍ شلی. نو لہذا بیا یو پیره د خپلې کمیټۍ د سیډه دا یو درخواست کوم چې آی جي صاحب، ډي آی جي صاحب داود خان له عزت ورکوي او هغه په خپل ځای بحال کوي. ډېره مهرباني.